حکیم. د تاسو سره خو نږدې څوک نه کیني دغه ځای کې او یو بل ملا صاحب دغلته نږدې درته راولم وړوکی د بدن هغه وایي لرې ما ته خوب راځي تنګېږي خو نه ته ودرېږه زه یو لټرایي کړم فرا ملا صاحب ته راجګ شه هغه ته وایم هغه مولوي صاحب ته وایم دا بله ورځ ویلې وایي دا بله ورځ ویلې وایي زه لرې ناست یم پرته وجوه مې نه ورته برابره غم مه کوه اوس به عذاب قبر در یاد اقل اجزاءن هغه ته اصغر وایي ماشاءالله ګوره دومره لوی ځای ده ګوره که نه زړه وایي چې تنګ نه شي ځای نه تنګېږي آفرین نه تاسې داسې شئ که نه لیک غوندې دې خوا ته هغه سي دی به شاته کښېني بیا به تاسو سره کتاب کې هم شریک وي اوس خو داسې کښېناسته لکه له چا سره چې کاري څنګه دا نه یا چا سره چې چا کاري که نه هغه داسې ځان له ناستي کتاب ته نه آفرین اوس به یې منې او ما ته ښیي که نه ما سره نسته مرقات فصلونه تصور قسمانې تصور څو قسمه ده ما ته وګوره مولانا غرض له دې فصل نه مقدمه ثاني د اثبات الحاجت الى المنطق بیانوي ځکه اثبات الحاجت الى المنطق څو مقدمو بنا و اوله مقدمه تقسیم د علم و تصور و تصدیق ده دویم تقسیم د هر واحد د بدیهي نظری ته تصور هم دوه قسمه د بدیهي نظری تصدیق هم دوه بدیهي نظری وجه د حصر پکې دا ده هر واحد د تصور و تصدیق به خالی نه وي یا به حاصل بلا نظر او بلا کسب وي یا به بلا نظر او بلا کسب نه حاصل که بلا نظر او بلا کسب حاصل هغه ته بدیهی وای او که سره له کسب سره له نظر سره له ترتیب نه حاصلو دې ته نظري وای ولې نظري ورته وایي منصوب به سوی نظر ترتیب ته وایي دا د ترتیب او د کسب په وجه فکر هم ورته وایي ترتیب ته فکر وایي نظر هم ورته وایي نظر ترتیب ته وایي کسب هم ورته وایي کسب چې کوم د اندراج او د ترتیب ته وایي ټول یو شی ده هغه تعبیرات مختلف دي لکه ټوپۍ او خولۍ او رخچین نو دی وایي تصور قسمانې تصور چې کوم ده دوه قسمه ده بدیهیونه بدیهي ده بدیهي څه معنی ای حاصل بلا نظر چې بلا نظر بلا ترتیب بلا فکر حاصل وي و کسب کسب عطف تفسیر ده یو شی ده او که تصورنا لکه تصور زمونږ حرارت لره چې هلکه چا درته ویلي چې حرارت پیژنې او پیژنمې ماشوم هم پیژني حرارت ګرمایش پیژني ولې ځکه دا د محسوساتو نه ده او تاسې ته به انشاءالله راشي که نه چې محسوسات دا بدیهیات دي که نه دي محسوساتو باندې کوم علم وي بدیهي علم وي نو حرارت چې دا د محسوساتو نه ده او محسوسات بدیهیات دي که نه که چا حرارت نه پیژانده سوځول او دا ګرمایش یې نه پیژانده ورته ته راکړه ګوته دلیل غواړي دا او بس لاس په اور کېږده ورته څنګه چل پوه ژبې دې باندې نو محسوسات دا ټول څه شی دي بدیهیات دي لکه تصور د حرارت یا تصور چې کوم د دې برودت هلکه اوبه په دې یخنۍ کې داسې یو بالټۍ له پاسه پر واړه ورته څنګه چل نو محسوسات له قبیلې دي بدیهیاتونه دي ویقال له ضروري دا وس هغه کوي وایي خلک بدیهي ورته وایي او څه ورته وایي ضروري ورته وایي پروا نه لري هسې تعبیرات مختلف دي ته بدیهي ورته ووایه ضروري ورته وایي څه چې ورته وایي یو شی ته وثانیهما او دویم چې کوم د نظري چاته وایي چې محتاج وي په حصول خپل کې الی الفکر فکر ته فکر څه معنی هغه د عوامو سوچ وایي والنظر نظر عطف تفسیر ده نظر چاته وایي ترتیب ته وایي ترتیب ته محتاج وي اجزاو ته محتاج وي نو دی وایي مولانا صاحب که تصورنا لکه تصور زمونږ د جن لره ولې جن له قبیلې د محسوساتو نه ده نه جن چا لیدلی ده نو نظري ده اوس چې څوک کوم شیطان لیدلی نه شی نو خامخه هلکه جن نو تا نه به څوک تپوس وکړي جن څه ته او که ته ووایې چې د عوام خو پېژني هغو خو تعریف اورېدلی ده هغه ته ځکه اوس هغه شوی ده چې مونږ هغه ته وایو چې هغه تعریف یې نه یې اورېدلی نه جن څه ته وایي نو بیا به خامخا یې تعریف ورته کوي چې جن دا جسم ناري یتشکلو
دا یو ناری جسم د نور هغه د اور نه پیدا کیږي او په مختلفو اشکالو سره راځي. موصوف بالذکور والانوث یا د ملائکه جسم نورانی یتشکل باشکال لا یوصف بالذکور والانوث ده خو صحیح صفا شکلونو باندې راځي ملائکه. دا وای که تصورین لکه تصور دی مونږ جن او ملائکه لره یا تصور دی مونږ کلمې لره لکه کلمه چاته وای لفظ وزي علمه تصور دی مونږ کلام لره کلام چاته ما تضمن کلمتان بلس انسان چاته حیوان ناطق دا ټول نظری او چې کوم دا بل نظری بل ويقال له کسبی مرتوی زکه دا په کسب سره حاصل ده ويقال له زر وسانی منظری فإنا محتاجون دا تطبیق دی مثال دی مسل سره کوي وای مونږ محتاج یو په امثال هذه التصورات اې دی مثال نو ورسته چې فارا شیغه ته پای تطبیقیه وای ښه ارجه کې چې مثال راشي نو دغه مثال ده فإنا وای زکه مونږ محتاج په امثال هذه التصورات په امثال دغه تصورات کې لا تجشم تکلیف برداشتولو دی فکر او دی نظر دی ترتیب ته نظرم ترتیب ته وای فکرم ترتیب ته وای ترتیبم ترتیب ته وای کسبم ترتیب ته وای کسبی مرتوی دومره نمونه راخیستي دی وړو کتاب دغه ورته لګېدلی دی چې کوم یو دی پکې زده کړه هغه زده کړه. والتصدیق دویم قسم تصدیق هم دوه قسمه ده ایضا قسمان هغه هم دوه قسمه ده احدهما یو پکې بدیهي ده او بل پکې نظري ده. بدیهي چاته وای الحاصل من غیر فکر و کسب نو تصدیق نه بدیهیم دیته وای لکه تصوری بدیهی چې بلا فکر او بلا کسب او بلا نظر حاصل. مثال وای لکه مولانا صاحب خوسانیهم او دویم چې کومه ده النظری دا ته وای المفتقر الیه هغه تصدیق ته وای چې مفتقر وي نظر ته محتاج وي نظر ته بلا نظر په هغه باندې علم نه راځي. مثال دی اول څوک د پکې شاباش نره تصدیق بدیهی لک الکل اعظم من الجزء کل اعظم دا غټ د دی چانه جز نه. نو مولانا صاحب وایا موضوع څوک ده الکل محمول څوک ده اعظم من الجز نو اعظم من الجز دا غون محمول ده او لکه دا موضوع څوک ده پکې الکل نو الکل اعظم من الجز یعنی کل غټ کېدل دی چانه دی جز نه دی باندې دا تصدیق بدیهی ده دلیل ملیل ته اجت نه لري ما ته وری متوجه شي دلیل ته اجت نه لري. او کته وای چې مولانا صاحب ډیر خلک ما لیدلی دي هغه ما سره مولانا په دې کې اختلاف کوي هغه راته وایي زه به تا ته جز وښیم چې غټ وي په چا باندې په کل او ته وایي چې کل غټ ده په جز باندې زه به تا ته وښیم جز به غټ وي په چا باندې په کل باندې. نو چې جز غټ شو په کل باندې او زه یم کل غټ ده په جز باندې نو پته ولګېدله چې دا بدیهي نه ده ولې په بدیهیاتو کې اختلاف نه راځي. نو په دې کې خو دغه څه وکړه اختلاف وکړه. په دې نوخار کې یو سوالګرو ما خپله ولیده ورم بیماری دا خپې ته لګېدلې وه دا پړسېدلې وه خپې قسم دی لکه دغه هغې چې مخې ته یې ښې دا ستنه دومره بلای مخې ته یې سوالګو له دونه غټه وه خپه نو جز غټ نه شو له کل نه او ته وایې چې کل اعظم ده نو دلته خو جز اعظم شو نو دا اختلاف پکې راغی او اختلاف اماره دی بداحت ده که د نظارت ده نو دا خو د مثال مطابق له ممثل سره. نو ته وایه سړیه څوک چې وایي چې جز غټ ده په کل هغه تصور دی چا نه ده کړی د کل او جز نه ده کړی تصور دی چا نه ده کړی نو چې کله تصور د کل او جز وکړه چې طرفین دي نو تصدیق به خود راځي. او که ته ووایې چې مولانا صاحب تصور خو بیا حاجت راغی چاته نظر او فکر ته مونږ وایو هغه نظري وګرځېده تصدیق خو نظري نه شو او د تصدیق لپاره خو تصور شرط ده نو تصور خو به خود کوي د چا تصور به کوي د موضوع د چا تصور به کوي نو د موضوع د محمول طرفینو چې تصور ونه کړي نو تصدیق خو راتلی نشي خو د تصدیق نه مخکې به تصور کوي. نو چا چې ویلي دي چې جز غټ ده په کل باندې نو هغه تصور د طرفینو نه ده کړی چې کل دې ته وایي چې مرکب وي د ټولو اجزاو نه دغه جز هم پکې راوله چې دا غټ ده او جز چاته وایي چې له ده نه او له نورو اجزاو نه کل جوړیږي. جز چاته وایي چې له دغه جز نه چې دا غټه خپه ده او له نورو اجزاو نه کل جوړیږي او کل چاته وایي مجموعه سره له دغه جز نه کل دی ته وایي. نو مولانا صاحب چې دا کل بدن سره له دې غټې خپې نه راواخلي دا له یوازې خپې نه غټ نه وي که ته ماته ووایې چې طاووس مرغه نه خو لکۍ غټه ده طاووس مرغه غټ ده که لکۍ غټه ده لکۍ نو ته منې چې لکۍ غټه ده ولې طاووس مرغه بغیر د لکۍ نه ده که سره له لکۍ نه نو طاووس مرغه له سر نه سره له لکۍ نه چې راواخلي دا کل ده دا یوازې په لکۍ غټ نه ده
یاره پوه نه شوي لکه چې نو که چا وویل چې کله خو جز غټي په چا باندې کل نو هغه تصور د چا نه ده کړی او تصور د طرفینو چې وکې بیا دلیل ملیل ته حاجت راځي که تصدیق ډاریک راځي تصدیق ډاریک راځي هېڅ شي ته حاجت نه لري نو چې تصدیق راغی نو بدیهي وګرځېده که نه ولې نظر او فکر ته پکې حاجت رانغی او که ته وایې چې ولې د کل او د جز معنی ما زده کولې نو هغه خو تصورات القبیلې نه دي نو تصدیق لپاره خو تصور شرط ده که نه خو چې کله تصور د طرفینو تا وکړو نو وار له واره تصدیق راغی نور تصدیق دلیل ملیل ته حاجت نه لري نو تصدیق بدیهي شو که نظري شو بدیهي شو یاره لکه چې پوه نه شوئ په دې نه د ما په دې خبره پوه شوئ نو کل غټ د دې جز نه دا بدیهي ده که نظري ده بدیهي ده دلیل ته حاجت او که ته وایې چې بعضې خلک خو وایي چې جز غټ ته دی چا نه نو ته به څه راته وایې چې دې سړي تصور د طرفینو نه ده کړی چې هغه یې نه ده کړی نو تصدیق خود نشي راتلی تصدیق لپاره خو تصور شرط ده یا شطر ده چې امام رازي وایي دقسې دا بل مثال هم پکې وایي الکل اعظم من الجز والاسنان نصف الاربعه او اسنان نصف د اربعه ودي چې کله چا وویلې چې اربعه ضعف د چا دي نو ډایرک په دې علم راځي چې ولا اسنان نصف او که چا نه منله نو هغه څلور نه پیژني پوه نه شوې په دې باندې نو دی وایي مثال الثاني مثال د ثاني کوم یو ده چې هغه تصدیق نظری ده العالم حادث عالم حادث ده ولی حادث ده دا نظری ده ولی نظری ده ځکه ټولو د فلاسفهو اختلاف کې کړی هغه خو عالم څه وایي قدیم وایي مونږ وایي په دلیل ثابتو چې دا متغیر ده ولې هغه ټال کلي کې چې کومه ده کاکا پرون ژوندی و نن مړ شو عالم څه شو متغیر او څوک چې متغیر وي هغه سره حدوث لازم ده نو عالم حادث ده یو ورځ به هر څه به ختم وجب دی من نو عالم حادث ده ولې ځکه متغیر ده او دوه مثال یې راوړي یو مثال د قیاس اقتراني ده چې العالم حادث د دې لپاره به دلیل په قیاس اقتراني باندې وایي څنګه به ویلي انه متغیر او دا د بل مثال قیاس استثنایی وضعي وایي والصانع موجود دام نظري ده صانع چې کوم ده الله تعالی رب العزت چې صانع ده د ټول عالم لپاره موجود ولې موجود دلیل وایه لو کان المصنوعات لو كانت المصنوعات موجودة فالصانع موجود لكن المقدمة قياس استثنائي وضعي ده لو كانت المصنوعات فالصانع لكن المقدمة مصنوعات موجود دي فالتالي مثله صانع به موجود وي وجد ملازمه وإذا مصنوعات معلول دي او صانع ورته او معلول بغیر دی علتنا نشرت لی فائدتون دا فائدتون خبر دی مبتدای محذوف لپاره ده نو دا مولانا صاحب دماغ خپل پرای باندې دا توطیه او تمهید پیش کوي هغه بل فصل کوم فصل ته ارا روان فصل ته چې اصل اثبات الحاجت الى المنطق په هغه فصل کې ده په کوم فصل کې هلته ولې اخیری درېمه مقدمه په چا کې ده آقا ولی وصف توطیه و تمهید دی فصل ته کېږدي چې هلکه دومه مقدمه ته ادا کېښودله چې تصورات او تصدیقات بعضې بدیهي دي نو نظري چاته وایي نو په دې فایده کې به درته وایي چې نظري ما یترتبو نظر چاته وایي ترتیب نو څلورم فصل کې به دا درته وایي چې ګوره ځان وساته له دې خبرې نه چې ته په دې قول ونه کې چې هر ترتیب صواب وي کله په ترتیب کې خطایی راځي نو لابدي د دې قانون عاصم نو دی وایي فائدتون دا خبر دی مبتدای محذوفې ته هذه تر دې فصله پورې دا فایده ده وایي زه عالم ته چې کله ته پوه شي ما ذکرنا باندې چې نظریات مطلقا تصوریا کان او تصدیقیا دا مفتقر وي نظر ته فکر ته فلا بد لک او ستا ته لپاره لابدي ده ان تعلم چې ته پوه شي ته زده کې معنی النظر معنا د نظر نو فاقول زه تا ته وایم چې النظر په اصطلاحهم د دې په اصطلاح کې عبارت ده د ترتیب د امور معلومه و عالیه ادى ذلك الترتیب الى تحصیل المجهول ما ته وګوره یو زر زر درته وایم تا یو مجهول تصوري ده یا مجهول تصدیقي ده دا ستا مطلوب ده نو چې ته مطلوب باندې علم حاصلوي د معلومات تصوري او تصدیقیونه به حاصلوي که نه نو هغه به د دې لپاره مبادي شي او دا به مطلوب شي نو د مطلوب نه به یې وپیره لاړ شي چاته دا یو حرکت شو بیا به له مبادیونه بیرته مطلوب ته راشي دا حرکت ثاني شو دی اول حرکت به څنګه وکړي اول حرکت به داسې کوي چې تا مطلوب حاصل که چې هلکه دلته انسان ده
انسان ته ګوري ستا په ذهن کې لوټه پرته ده، تیږه پرته ده، اوسپنه پرته ده، ناهک پروت د ډیر شیان دي په ذهن کې پراته دي. یو دې ورسره ولګاو یاره لرګی خو نه ده، بل دې ورسره ولګاو ګټه نه ده، بل دې ورسره یاره حیوان د ځکه حس او حرکت کوي ګرځي راګرځي، بیا اونګیږي نه، ششنیږي نه، غاپي نه، بل او خبرې کوي، ناطق دې ورسره ولګاو. نو دا اول حرکت تا په تدریج باندې وکړه، څرنګه له مطلوب نه لاړې مبادیو ته یو یو دې ورسره قیاس کاو، ټچ کاو دې ورسره پیدا دي. نو دا اول حرکت. څوک نظر دی اولنی حرکت ته وایي. بیا دې چې کله دا اجزا پیدا کړه او بیا دې سیټ کې برابر کړه، عام دی مخکې که خاص دی وروسته که مرکب توصیفي دی جوړ کړه، ودې ویلې لفظ وضع، صغرا دی مقدمه کړه، کبرا دی ورسته کړه، دا بیا حرکت ثانی کیږي. حرکت ثانی هغې کې به ترتیب کوي. نو څوک د نظر معنا چې کوي چې نظر ترتیب د امور معلومو ته وایي، نو د هغه په نسبت باندې نظر حرکت ثانی ته وایي. او تهذیب مناسب ملاحظة المعقولات نظر وای چاته وای؟ ملاحظه د معقولات هغه په حرکت اول سره کیږي. نو څوک حرکت اولا ته نظر وای چې مطلوب نه چاته ځي، نو هغه بیا تعبیر کوي د نظر په چا سره؟ ملاحظة المعقول لتحصیل المجهول. او څوک چې کله هغه شی برابر کړي او بیا یې سیټ کوي برابروي، نو بیا هغه حرکت ثانی هغه ته وایي. نو بیا دوی تعریف کوي د نظر او فکر ترتیب د امور معلومه لتحصیل المجهوله. یاره پوه نه شوي لکه چې نو دوی تعریف په چا سره کړی ده؟ ترتیب. نو د ده په نسبت باندې نظر چاته وایي؟ حرکت ثانی ته. اول بیا که تدریجي وي که دفعي وي، خو چې دا ثانی په ترتیب باندې راشي، تدریج باندې راشي، نو دا ثانی ترتیب چې کوي دغه کې کله خطا کېږي. لیتعدى د دې لپاره چې مبزي وګرځي دغه ترتیب الی تحصیل المجهول ته. نو اذا رتبت چې کله تا معلومات حاصله مرتب کړه، نو حاصله چې تا ته حاصل دي من غیر من چې هغه عبارت دی له تغیر دی عالم نه او حدوث دی هر دی متغیر نه، چې یو صغرا ده بله کبرا ده. وتقول او تو وایي چې العالم متغیر وكل متغير حادث. نو فحصل لك من هذا النظر والترتيبنا علم قضية أخرى، علم دي وبلي قضية چې هغه علم لم يكن حاصلا لك قبلو، چې مخکې له دې نه هغه علم تا ته نه حاصل، چې هغه علم په دې قضیې ده چې العالم حادث، چې نتیجه ورته وایي. دی اوس هغه درېیمه مقدمه وایي وایاک ان تظن، دا ان مصدریه کا او تظن به په تاویل د مصدر سره واړوي. ایاک وظنک، ایاک تحذیر ده که نه ده؟ تا په هغې کې ویلي کاپي او هدایت النحو کې تحذیر څو قسمه ده؟ تحذیر کله محذر وي، کله محذر منه وي، لکه چې ندم زده تحذیر هم زده ده. تحذیر یو کله محذر وي کله محذر منه وي. تحذیر چې کله محذر وي نو ذکر د محذر منه ضرور ده، ایاک والاسد. او که تحذیر محذر منه وي نو بیا تکرار پکې ضرور ده. الاسد الطریقت الله الله فی اصحابی لا تتخذوا، اوس وی دا تحذیر ده. نو مولانا صاحب دلته وس ایاک وان تظن، ځان وساتل دی ګمان نه. څنګه ځان وساته؟ چې ان کل ترتیب د دغه ګمان نه چې هر ترتیب به ثوابۍ ته رسېدلی، موصلا الی علم صحیح، هر ترتیب ثوابۍ کې د نه ده رسېدلی. نو لک الی علم صحیح کیف لا، څنګه به دا موصل وي او ثواب حق به وي؟ ولو کان الامر کذلک، که چېرته امر داسې وای ما وقع الاختلاف، اختلاف به نه وای واقع شوی، تناقض به په ما باندې ارباب و خاوندانو د نظر او د ترتیب کې، او تالي باطل د ولې مع انه قد وقع، اختلاف خو راغلی د په ما باندې خاوندانو د نظر کې. ولې یو نظر برابر کې د هغه نه ثابت شي عالم حادث ته، بل نظر برابر کې ولی انه مستغن عن المؤثر وكل من هو مستغن عن المؤثر فهو قديم فالعالم قديم، دیغه ترتیب نه قدم دی عالم راوت. ابل ویل لانه متغیر وكل متغیر غ نظر راوتل. نو دواړو ته صحیح ویلی شي، بیا خو اجتماع دی نقیضین راځي، دواړو ته غلط ویلی شي، ارتفاع دی. نو یو ته به صحیح وایي او صحیح و غلط بل قیاس نه معلومیږي. نو یو قانون شته چې هغه تا ته پته ولګوي چې د قیاس کې دا شی خطا ده او دا صحیح ده، چې هغه د مادې نه بحث کوي د صورت نه، ماده یې ټیک نه ده، صورت یې صحیح نه ده، دا نشته پکې او دا. نو دی وای قائل ولې وای فمن قائل، بعض قائل خو هغه قول کوي په دې باندې چې عالم حادث ده، او استدلال نیسي په دې قول سره چې عالم متغیر ده، هر متغیر حادث ده نو عالم حادث ده. ومن زاعم، یو بل زاعم ده، هغه زعم اعتقاد باطل ته وایي، هغه زعم کوي چې ان العالم قدیم، عالم قدیم ده. قدیم څه معنی؟ غیر مسبوق بالعدم. ويبرهن او برهان او دلیل قائموي په دې خپله مدعا باندې بقوله، په دې قول
کول خپل سره دغه دلیل ده چې العالم مستغن عن المؤثر وكل ما ذا شانو فهو قدیم نو عالم قدیم ده نو ولا اظنک زه خو تا باندې وای ګمان نه کوم د شک کوونکي په دې خبره کې چې یو د فکرای نو صحیح ده حق ده آخر پاسې ده او غلط ده ته په دې کې شک کوي زه وای په دا باندې بالکل ګمان هم نه کوم چې ته به هلکه په دې خبره کې هغه کوې چې ته به شکمن یې په دې کې چې یو د فکرانو صحیح ده نه دواړو ته صحیح خو نشي ویلی که نه بلکې ته به یقین په دې لرې چې یو به خامخا په دې کې صحیح وي ولې دواړو ته صحیح ویلی شي خو اجتماع د نقیضین دواړو ته غلط هم نشي ارتفاع د نقیضین راځي و اذا کان قد وقع الغلط کله چې مولا و اذا وقع الغلط چې داسې ویلي وای بس خبره هغه وه و اذا وقع الغلط چې کله واقع شو غلط وی فکر العقلاء په ترتیب دی عقلاو کې نو فعلم من ذلک د خبرې نه معلومه شوه چې فطرت انساني دا بل د په دې اعتراض کې لکه په سلم کې مستقله مقدمه ده چې فطرت انساني د کفایت کوي بیا منطق ته حاجت نشته فطرت انساني دی هغه خپل امتیاز راوړي نو دی وای هغه خر دي لکه چې هغه انسانان نه دي چې عالم قدیم وای څوک چې عالم قدیم وای هغه هم انسانان دي هغه هم فطرت انساني لري او کوم خلق چې هغه حدوث دي عالم ثابتوي او وای لانه متغیر هغه هم یو فطرت دواړه فطرت انساني لري باوجود د فطرت انساني نه د دواړو رایه متناقض دي که نه دي نو پته ولګېدله چې فطرت انساني کفایت نه کوي نو دی وای غیر کافیت فی تمییز الخطا من الصواب دا عاد په تفسیر د تپنون کوي و امتیاز القشر او لری کول دی هغه پوستکی عن اللباب دی مغزنا نو فجاءت الحاجه راغی حاجت فی ذلک په دی مذکور کې چې عصمت خطای الی قانون عاصم یو قانون عاصم تعن الخطا چې عصمت راولي دی خطا نه په فکر کې چې هغه کې بیانې طرق د اکتساب د مجهولات د معلوماتو نه دغه قانون چې کوم د په اعتراض کوي چې لکه تا خو منطق ته حاجت ثابت او دا خو قانون ته ثابت که چاته دی ثابت او ثابت دی که چاته قانون ته دی وایي وهو دقه قانون چې کوم د المنطق منطق او میزان ورته وایي هلکه منطق ولې ورته وایي منطق مصدري میمي ده نو ته ځکه منطق وایي چې مولانا صاحب تسمیه د سبب د په اسم دی مسبب سره تسمیه دی سبب ځکه دا علم منطق د نطق ظاهري او باطني د تقویې لپاره سبب دی او نطق ورته څه ده مسبب ده نو د علم ته هم نطق او منطق ویلې تسمیه د سبب یې وکړه په ځکه دا په هغه کې لکه علم کلام کې تا شرقایت کې ویلي دي چې ولې کلام ورته وایي ځکه دی په کلام کې څه راولي تاثیر راولي لکه منطق هلته ویلي دي وایي کالمنطق للفلسفه هلته ویلي دي منطق هم داسې شي نو دی وای لأن المنطق دا اما تسمیه دوی المنطق ځکه دی تاثیر راولي په نطق ظاهري کې اعني چې تکلم بالکلام ده ولې و اذ العارف ځکه چې څوک چې پوهیږي په منطق باندې یقوي هغه قادر وي على تکلم هغه قوي وي قادر وي په تکلم خبرو باندې بما په هغه اندازه باندې لا یقوي علیه الجاهل چې په هغه باندې هغه چې قادر نه وي په هغه باندې جاهل چې نه پوهیږي په منطق باندې وکذا په نطق الباطني اعني الادراک ولأن المنطق خو پوهیږي په حقایق د اشیاء باندې او پیژني اجناس او فصول او انواع لوازم او خواص د اشیاء پیژني نو د چا په علم کې زیادت راغی او کنه هغه خو اجناس او د شیان پیژني بخلاف الغافل په خلاف دغه باندې چې هغه نه پوهیږي غافل وي عن هذا العلم الشریف دغه علم الشریف نه هلکه میزان ولې ورته وایي په سوریانۍ ژبه کې میزان هغه ترازو ته وایي فلأنه قسطاس للعقل وایي دی چې د ترازو او تله ده د چا لپاره هغه د عقل لپاره نو څه کوي په دې تله باندې ټماټر هغه کوي وایي نه یوزن به الافکار الصحیحه هغه ترتیبونه صحیح دی ویعرف به او پیژني په دې سره نقصان دی هغه چې په هغه افکارو پاسېدو کې ده په هغه ترتیبونو پاسېدو کې ده او اختلال او نقصان پیژني هغه نقصان فی الانظار الکاسده چې په ترتیبونو کوټو کې ده کاسد معنا کوټه ناچله هو من ثم د دې وجنه چې دی دا کارونه کوي نو لکه بیلچې او کلنګ داسې شو ثم یقال له د دې وجنه وایي د تویل کېږي علم آلی یعنی مقصودي علم نه ده د علم آلی ده لکونها آلة ځکه دی آله لپاره د ټولو علومو ده لا سیما د علوم حکمي او فلسفي او لپاره ځکه دی مقدمه د فلسفې ده ښه دی مقدمه د چا ده
فلسفه کې خو بیا احوال د موجوداتو خارجه او حتی د بوټو احوال او دا د یونانیان چې جوړیږي بیا خو دا به مخکې هغه د بوټي او د دې شیانو جنس او خاصي او دا شیان پیژني نو دا جنس او خاصي او دا شیان دا په منطقو کې ورته پیژندلی کېږي پوه شوې بیا د هغو چې کوم مدعاګانې دي چې پلک داسې حرکت کوي پلان داسې کوي هغه مدعاو لپاره دلایل هغه هلته بیانېږي خو د دلایل چل په منطقو کې زده کېږي نو منطق داسې دی لکه مبادي د فلسفې لپاره او اصلي مقصود چې د فلسفه ده چې ټول احوال د موجوداتو خارجه تا ته بیانېږي او بیا به تن غټ حکیم جوړي او د دروغو دوايانې به جوړوي ونه شو په دې باندې فایدتونه نور خبره ختمه ده نور بس مطلب ده دا اوس مولانا صاحب تاسو ته ګورم واضح درته ښیي چې دا خو بالقوه دا فعلیت ته چا راوباسل ما تاسو ته ویلي دا اسکندر رومي خو امر وکړه چاته خپل زوی ورکړی و شپږ کاله هغه ته سبقونه ویله زوی ویل ډېره غټه فایده ده په دې کې وران شیان به کې زده کړي نو بیا هغه ورته ویل اسکندر رومي وایي څه چل وکړه دا قوت د فعل ته راوباسه بیا یې هغه زناورو کوم کتاب یې لیکلی و اورجانو ولکه دا کتاب یې ولیکه مولانا صاحب اعلم ارسطاټالیس دا سکولو والا ارسطاټالیس ورته وایي او دوی ځان ته هغه کوي دا ټیټې ځکه پکې وایي چې دا د مونږ والا و ښه هو که نه مونږ ورته وایو مونږ والا و پوه شو ارسطو ارسطاطالیس الحکیم دون هذا العلم دای مدون که یعنی له قوت نه چاته راوباسه په امر دی اسکندر کسخوندر مولانا صاحب اسکندر رومي باندې ولهذا د دې وجې نه د کومې وجه باندې د چا په وجه د اسکندر نه مړه د هغه د امر په وجه باندې چې د ده تدوین په وجه باندې چې ده تدوین کړی ده په امر د هغه سره یلقب دی ملقب کېږي په معلم اول سره ده ته کوم معلم وایي خو بیا د کتاب کې هسې حشو تطویل او زوایدو نو بیا فارابي راولګېده بیا یې تهذیب پکې وکړه حشو تطویل او زواید یې ترېنه لرې کړه هغه ته ځکه معلم ثاني وایي والفارابي هذب هذا الفن بیا یې مهذب کړي دې فن لره ده ته معلم ثاني وویل شو بیا فارابي په دې شاګردانو کې شیخ ابو علي سینا او چا ویلي وایي فارابي ډېر کتابونه لیکلي وو دا منطقون کې ډېر کتابونه نور پسې لیکلي وو د دې قواعدو نه نور قواعد راوباسلي وو بیا وایي شیخ ابو علي سینا ورته ویل چې چابي دې راکړه زه د دا مکتبه کې لږ مطالعه کوم دی مکتبې ته ورغی او بس کتابونه بس دا ګوره ذهن خو نو کمپیوټر نو دا ګوره هغه ګوره تیار تیل او هغې پټ وړي بل ګورې ور واچو ټوله مکتبه یې ورته وسوځله فارابي ختم شو پوه شوې د فارابي علم یې ختم کړ دی بیا راولګېدل سره ټول منطق ولیکه شیخ ابو علي سینا ته کوم معلم وایي معلم ثاني ثالث وای دی وای بعد اذاعه کتب الفارابي ورست الاذاعي دي کتب دی فارابي نه دا اذاعت خو مصدر ده اضافت مفعول ته سوی ده نو فاعل شیخ ابو علي سینا کوي خو خیر کنه دا ما داسې اورېدلي دي کتاب کې مې نه دي لیدلي پوه شوې په دې باندې خو هغه د وخت وای باچا ورته هغه کړي لکه امام صاحب موږ یې څه کوو کار چا کړي دي خو کتابونه یې ځای شوي دي یا چینجو یې ورته هغه کړي دي ویلي دي هسې وینۍ ورته وایي که زور ده هغو به کېدای شي ختم کړي فصله بیا یې تفصیل وکړه شیخ ابو علي ابن سینا نو ځکه وایي چې ولعلک علمت مما تلونا علیک چې موږ تا باندې تلاوت کړو ورېږه فی بیان الحاجت په بیان د حاجت الی المنطق کې او ملا صاحب دې خوا ته وګوره نو بیان اثبات الحاجت الی المنطق په څو مقدمو وکړه نو په دروی مقدمو کې تعریف او غرض بیان شو که نه شو چې دینه مقصود عصمت عن الخطا ده غایه او غرض نو آلیت هم درته معلوم سو چې دا علم آلی ده که نه ده مقصود بذات نه ده بلکې په ده سره مقصود عصمت نو آلتون منصوب بسوی قانون یو سو قوانین دی پکې چې دا د زده کړه نو مراعات دي ته قوانینو به تا بچ کوي د خطا نه په ترتیب کې دقه چل شو نو هلکه یو شی خو پاتې شو موضوع که نه وایي هغه به اوس درته وایم نو دی وایي ولعلک علمت مما تلونا علیک فی بیان الحاجت حد المنطق په حد منطق باندې په تعریف باندې هغه څه شی ده چې من انه علم بقوانین چې دا علم د ردي مو که په هغه باندې چې هغه وایي چې دا خو عالي علم د عین علم خو نه ده وایي نه علم ده که یو ورې عالي شي بیا صرف او نحوي ته معلم علم مه وایه وتعصب مراعاتها او مراعات او ساتنه عصمت کوي قوانین خپل عاصم نه دي مراعات چې لحاظ وکړي
څوک ساتي الذهن ذهن او عقل عن الخطا له خطا نه فی الفقه په ترتیب کې نو مزغو د موږ بلګری موضوع ته به مزغو ویل موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه بس دې او کنه داسې ونه وایي چې دا نه ختمي د دې نه وروسته یې ونیمه پاڼه ګوري مرقات ښه